چې د سټریس چې دی نن سبا ټینشن سوچونه خفګان غوسې دا قسم څیزونه چې دي نو دا د زړه په دورو کې د زړه په مسلو کې ډېر زیات مین رول ادا کوي. سر ان کیس یو سړی د هاسپټل نه لري دی د بازار نه لري دی په مهرباني یو سړي ته دا رنګه مسله راغله فرسټ ایډ کې ستاسو زموږ د دې پروګرام په وساتت باندې موږ هغه خلک چې فرسټ ایډ کې هاسپټل ته د رسېدو نه مخکې هغه څه کول پکار دي؟ جی بالکل ښکلی کوېسچن دی. خبره پکې ده چې مریض ته به ډېر زیات شدید درد کېږي په سینه باندې. د دین علاوه هغه درد چې کوم دی هغه به بالکل د سینې په دې منځ باندې وي او هغه خورېږي یو لاس طرف ته به ځي یا به شاته اوږو طرف ته ځي. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان تاسو ګورئ تحقیق نیوز. ګرانو کتونکو نننی پروګرام دا بیا یو پیرا د صفدر میډیکل سنټر کې موږ ناست یو. په ننني پروګرام کې زموږ سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست یو تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري دا د زړونو ډاکټر دی کوم ته چې کارډیالوجسټ وایي. اکثر داسې خلک دي چې هغوی ته دا پته نه لګي چې یاره کوم درد چې په دې سینه کې راشي چې دا د معدې دی د ګیس دی یا دته د زړه مسله ده. نو زما دا پروګرام ډېر سپیشل دی د تحصیلي کاټلنګ او چې څومره کم ځای کې زموږ کتونکي دي د هغوی دپاره چې د زړه بیماري د دې به احتیاط څه وي د دې نه د بچاو طریقه څنګه ده او د دې پهچان څه دی. یو سړي ته به څنګه پته لګي چې ما ته د زړه مسله ده ما ته د ګیس مسله ده او په دې حواله باندې به موږ د ډاکټر حبیب الحق صاحب سره خبرې اترې کوو. د اتوار په ورځ په صفدر میډیکل سنټر کې د دوی ناسته وي که د دوی نه بیا په دې حواله باندې معلومات حاصل غواړئ نو هغه تاسو د اتوار په ورځ راغلی شئ. اخلو یو وړوکی مقدمه زموږ سره اوسئ. दी स्कॉलर्स कॉलेज काटलिंग, जहां तालीम ख्वाब नहीं हकीकत है. प्रिंसिपल अब्दुल रासिक की बासलाहियत क़यादत और निगरानी में जदीद निसाब, तजर्बाकार असातिज़ा और मिसाली तालीमी माहौल फराहम किया जा रहा है. यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि इनके किरदार, शख्सियत और मुस्तक़बिल को भी संवारा जाता है. हर साल हमारे तलबा ईटा मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट में शानदार पोजीशन हासिल करते हैं जो हमारे प्यारे तालीम की जीती जागती गवाही है. महदूद नशिस्तों पर दाखिले जारी हैं. एड्रेस बुलंदे स्टाफ, पुराना मेला, काटलिंग. राब्ता नंबर 0345-800-8782. ډاکټر صاحب اول پروګرام کې د وخت راکولو ډیره مننه ډیره شکریه. د زړه بیماری د دې پہچان څنګه به کېږي؟ اکثر یو سړي ته په سینه کې د ګیس پرابلم وي هغه وایي دا د زړه مسله ده. یو سړي ته د زړه مسلې هغه وایي دا د ګیس ده. هغه دې ته کې کنفیوژن شکار شي او څوک راځي خوري څوک خوري خو هغه ته مسلې د دې باندې لږ وضاحت وکړئ چې یاره موږ به د دې پہچان څنګه کوو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول هو ظهور صاحب او ستاسو د تحقیق ټیم او د دې څومره میډیا ممبرز چې کوم دي د دې ټولو شکریه مننه چې تاسو مونږ ته ټایم راکړو راغلی او زمونږ اواز مو خلکو ته ورساو. ډېره ښه تپوس تاسو وکړو څنګه چې تاسو ووایئ چې یو بني آدم ته درد وشي نو هغه ته دا فرق نشي کولی چې آیا دا د زړه دی دا د معدې دی یا دا د ګیس د وجې دی. ځکه چې که مونږ وګورو نو دا زړه معده دا یو بل سره بالکل نږدې پراته دي په وړه غوندې ډانچه کې پراته دي نو د دې خپل علامات دي او د هغه علاماتو مطابق چې دی نو بیا مونږ د مریض تشخیص کوو. د هغه نه د علاماتو د هغه چې څه ساین سیمټمز علامات دي دا یې هسټري ویلو او د هغې مطابق بیا چې څه انویسټیګیشن وي هغه کوو او تشخیص ورته د هغې مطابق کوو. بیا ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما خبره وکړله اکثر سړي ته په سینه کې تکلیف شي جی جی نو چې کله یو سړي ته خدای نه کې خو راسي کې مریض ته دا مسله راشي د دې علامات څنګه راځي؟ هغه وایي یاره دا ماته ګیس ته څوک وایي ګیس ته برخه اکثر کورونو کې دا خبرې وشي وایي دا ګیس ته د معدې ګولۍ وخوره یا راځي ایکس واي زیډ یو ګولۍ وخوره. د دې پہچان به موږ څنګه کوو چې لکه هغه تاسو له ډاکټر له راورسي یا ارده کې چې او چې هغه کارډیالوجسټ له ورسي د زړه ډاکټر له ورسي د دې پہچان به مریض څنګه کوي؟ جی بالکل څنګه چې تاسو ووایئ مخکې چې د دې فرق کول ګران وي نو ما تاسو ته وویل چې معده او د زړه دا یو بل سره نږدې پراته دي خو د معدې خو چې کوم ګیس وي نو هغې کې بس دا وي چې بني آدم ته یا به په سر بوج راشي یا به هسې خېټه درنه شي ډرکي به وله ورځي خولې له به تروي اوبه راځي. د زړه چې کومه مسله ده هغه د دې نه مختلفه ده. هغه به داسې وي چې بني آدم ته به په سینه کې دروندوالی کېږي میبي اټکي به وله هم ورځي خولې له به تروي اوبه هم راځي خو هغې سره چې کوم دي نو مریض ته
ضروری لازمی خبره پکې دا چې مریض ته به ډېر زیات شدید درد کیږي په سینه باندې. د دین علاوه هغه درد چې کوم دی هغه بالکل د سینې په دې منځ باندې وي او هغه خورېږي، یو لاس طرف ته به ځي یا به شاته اوږو طرف ته ځي. ورسره چې دی د مریض ته چې کوم دی نو دلته به الټی کېږي، زړه به ورته خرابېږي او خولې به پرې ډېرې زیاتې راځي. که چېرې داسې څه علامات راځي مریض ځان کې محسوسوي نو هغه له بیا پکار دی چې هغه فوراً ځان ورسي متعلقه زړونو ډاکټر ته او خپل څه تشخیص ECG وغیره دي چې هغه بیا وکړي دې باره کې. سر ان کیس یو سړی د هاسپټل نه لرې دی، د بازار نه لرې دی، په مهرباني یو سړي ته دا رنګې مسله راغله، فرسټ ایډ کې ستاسو زموږ د دې پروګرام په وساتت باندې موږ هغه خلک چې فرسټ ایډ کې هاسپټل ته د رسېدو نه مخکې هغه له څه کول پکار دي؟ جی بالکل ښکلی کوېسچن دی. که چېرې داسې وشي او یو مریض د هاسپټل نه یا د یو هیلث فیسیلیټي نه لږ لرې وي او هغه رسېدی نه شي، هغه په یو کلي کې وي، یو محله کې، دیهاتو کې وي، نو هغه له پکار دی چې لومبې خو هغه هلته خپل بلډ پرشر وګوري. که چېرې د ده بلډ پرشر نارمل وي، نه ډېر زیات سیوا نه وي، نه ډېر کم نه وي، نو ده له پکار دی چې بیا احتیاطاً دی دغه ټایم کې یو ډسپرین ګولۍ واچي او ورسره مونږ کلوپیډوګریل ګولۍ یادو، لوپلیټ په نوم باندې راځي، مختلفو نومونو باندې راځي. هغه مونږ بیا مریض ته وایو چې یو ډسپرین واچي او 4 ګولۍ چې دي د کلوپیډوګریل واچي او بیا د فوراً ځان ډاکټر ته وښایي. سر اکثر یو خبره ویره وي هارټ اټیک ورته وشو د سموکینګ او سیګریټ اسکل نشه کوله، خو موږ داسې ډېر ولیدل چې هغه نه سموکینګ کوي نه څه نشه کوي، بلکې خواتین ته هم دا کیسز راغله چې هغه هم د هارټ پیشنټ ته یا د هارټ اټیک ته لاسه لاړل. دا څه وجه ده؟ آیا دې کې ریشو صرف د سموکر سیوا وي او که نه دا هر انسان ته راتلی شي؟ جی بالکل، دا خو دا صحیح خبر ده چې سموکینګ د دې دپاره یو ریسک فیکټر دی، خو د دې نه علاوه د نان سموکر خلکو ته هم راتلی شي. ضروري نه چې یو بني ادم د سموکینګ کوي. په دې کې داسې دی چې بعضې بني ادم ته فیملی هسټري وي، د مور پلار د طرف نه یو تن ته ورته ایشو وي یا دواړو ته څه مسله وي، نو بچو ته په هغې کې بیا چانسز وي. د دې نه علاوه لایف سټایل زموږ نن سبا ټولو خلکو چې کوم دی مونږ جنک فوډس خورو، برګرې وغیره خورو او مونږ چې کوم دی نو څه پراپر ایکسرسایز نه کوو، اوبیز یو او خپل زمونږ کوم وزن چې دی هغه مونږ په یو بیلنس کې نه ساتو. د دې نه علاوه زمونږ چې کوم دی نو د ګرځېدو د واک او د هغې دپاره ټایم زمونږ ډېر کم وي، مونږ خاص ټایم نه ورکوو او ورسره ضروري خبره چې د سټریس چې دی نن سبا ټینشن، سوچونه، خفګان، غوسې، دا قسم څیزونه چې دي نو دا د زړه په دورو کې د زړه په مسلو کې ډېر زیات مین رول ادا کوي. سر اکثر وی واله بند شو، یو وال بند شو، دوه واله بند شو، داسې هم کېدای شي یا ډایرکټ په یو سړي هارټ اټیک هم راتلی شي چې هغه آن د سپاټ ایکسپایر شي. دې کې څومره فرق دی که د وال بندېدل او بیا اکثر یو نیم سړی آن د سپاټ هم راشي، نو آیا د هغه والونه مخکې نه بندي او که دا څه وجه ده؟ اصل کې جي تاسو دا خبره وکړه د زړه په دوره کې وال بندېږي نه. د زړه په دوره کې داسې وي چې په زړه کې خپل رګونه دي، 3 غټ رګونه دي، په دې کې رګ بند شي، یا هو بعضې ټایم یو بند شي، بعضې ټایم 2 بند شي، بعضې ټایم 3 واړه بند شي. نو هغه بیا په مریض باندې ډیپینډ کوي، بعضې ټایم معمولي بند شي نو څه لږه ډېره وینه پکې ځي، یا یو بند شي باقي نور کولو وي، نو بیا دا دی چې مریض ته لږ غونتې خیر وشي، زړه دوره وشي خو خیر شي. بعضې ټایم دا کلاټ چې کوم دی د وینې جام کېده دا دومره زیات وي چې هغه د مریض د برداشت نه بار وي او هغه فوراً چې دی نو مریض وفات کی. ستاسو د کارډیالوجست سره صرف د زړه علاقه دی که نه د دې نه علاوه هم ستاسو سره په دې کې څه نور بیمارۍ هم راځي؟ مونږ چې کوم دی زموږ کارډیالوجي چونکې سپیشلایزیشن زما کارډیالوجي کې دی نو زما سپیشلیټي چې ده نو زړه سره او زړه سره تړلي چې څومره مسلې دي لکه د بلډ پرشر سیوا کېدل، کمیدل، د زړه د رګونو بندېدل، د زړه د پټو غټېدل، سختېدل، د دې نه علاوه د ساه خرابېدل د زړه د مسلې د وجې، د زړه د دړکن تیزېدل، کمیدل، د دې نه علاوه چې کوم دی نو د زړه دړکن بې ترتیبه کېدل، دا ټول چې دی نو زموږ فیلډ دی او د دې دلته مونږ تشخیص او علاج کوو. مونږ له غذا څه استعمالول دي، مونږ لا په کور کې کوکینګ چې کوم کوو د هغې دپاره څه احتیاطي تدابیر دي، په دې باندې زموږ کتونکو ته لږ ووایئ. جی بالکل، هیلدي لایف سټایل چې کوم دی دا ډېر ضروري دی او دا دوایانو سره بالکل 50-50 په برابر باندې پکار دی. هیلدي لایف سټایل چې کوم دی نو هر بني ادم له پکار دی چې لومبی خو دا دی چې هغه کم از کم 30 منټ چې دی نو روټین واک په خپل روټین زندگی کې ژوند کې کیدي چې ریګولر واک کوي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو
زیات د دې فاسټ فوډ استعمال، د دې نه علاوه زیات د مالګې استعمال، زیات د نمک، مالګې او د خوږو څیزونو خوږ څیز چې دی نه هم د زړه په مسلو کې ډېر زیات رول ادا کوي. نو جی بالکل خوږ څیز چې څومره دي، خوږ څیز یا نن سبا زمونږ چې څومره ینګ جنریشن دی ټول په دې مشروباتو، څومره چې تیار مشروبات دي، کولډ ډرنکس د ډېر زیات جی کولډ ډرنکس دي کې ډېر غټ رول ادا کوي د زړه په بیمارو کې. د دې نه علاوه سموکینګ چې کوم دی، کوم خلک سموکینګ کوي نو د هغې چې کوم دی د زړه د رګونو د بندېدو چانسز لږ زیات وي. او ورسره چې کوم دی نو زمونږ په خوراکونو کې چې کوم دی نن سبا مونږ غیر ضروري څیزونه شامل کړي دي او کوم نیچرل څیزونه چې دي مثلا سبزي، تازه میوې، تازه سبزی، د دې نه علاوه د غوښې استعمال دا مونږ لږ کړی دی او دا نور خوراکونه مونږ سیوا کړي دي. نو هغه چې کوم دی نو ریسک فیکټر سیوا کوي د زړه په مسلو کې. ها سر دې کې یو چېرې دې کې ټینشن شو یا بلډ پریشر شو، دا هم د دې زړه سره تعلق ساتي، په دې کې څه عمل دخل شته؟ جی بالکل. بلډ پریشر چې کوم دی نو دا خو دې ته چونکې خاموش قاتل وي، زموږ په دې کتابونو کې ورته دې ته خاموش سایلنټ کلر وي، خاموش قاتل. او بلډ پریشر چې کوم دی نو دا د زړه په رګونو باندې په دې باندې ډېر غټ اثر پرې باسي او د دې په وجه باندې چې کوم دی نو زړه ته کومه وینه چې ځي په هغې کې اکسیجن فلو کمه شي. چې کله اکسیجن فلو کمه شي د زړه مسلې جوړې شي. نو بلډ پریشر چې کوم دی دا د زړه په مسلو کې یو ډېر مین فیکټر دی او د ده کنټرول کول لومبې مسټ دی او ضروري دي. که ستاسو سره څوک رابطه کول غواړي، ملاقات کوي، ستاسو ټایمینګ څه دی، ناست هم څه دی، په دې حواله راته د کاټلنګ او د دې خواوشا ګردنوا د خلکو دپاره دا میسج دی که څوک زمونږ نه هر قسم معلومات، هر قسم هیلپ اغستل غواړي نو زه د اتوار په ورځ په صفدر میډیکل سنټر کاټلنګ کې د 10 بجو نه واله تر ماسپښین 2 بجو پورې اویلیبل یم. هر قسم مشوره چې دې ته ضرورت وي دې ما نه اغستی شي. صحیح شو، ډېره مننه ډاکټر صاحب د وخت راکولو. جی ګران کتونکو، یو مختصر غونډې پروګرام د تحصیلي کاټلنګ د عوامو لپاره او کم خلک چې موږ په سوشل میډیا باندې ګوري د هغوی لپاره د زړه ډاکټر کارډیالوجیست د ډاکټر حبیب الحق صاحب سره زموږ خبرې ترې تاسو واورېدې. که څوک هم د ډاکټر صاحب سره په دې حواله باندې مشوره کول غواړي، ناسته کول غواړي، چیک اپ کول غواړي، نو هغه د اتوار په ورځ باندې صفدر میډیکل سنټر لونخوړ روډ کاټلنګ باندې دا هاسپټل دی او دلته کې راتلی شئ. د ټلیفون نمبر به هم تاسو ته په دې سکرین باندې چلیږي، دا د دوی کانټیکټ نمبر دی. او چې څومره مریضان دي هغه یاد اکثر موږ دا خبره کوو کنه چې د ګیس ته یاد لري، نو په دې کې به تاسو ډاکټر صاحب نه مزید نور هم مفید مشورې اخیستلی شئ. زه ظهور خان اجازه غواړم، د الله په امان.